دا کوم جنې چې تاسو ښکاري دی سوشل ساينس کې بي اس کړی دی او راغلی د اوس د موچیتوب کار کوي خو د موچیتوب د کار نه دا 4-5 لک روپۍ میاشت ګټي ډېر عجیبه غونډه کہانی ده چې یو جنې بي اس وکي دومره ښه تعلیم وکي او د هغې باوجود بیا هلته کې راشي د موچیتوب کار کوي مطلب جنۍ او د موچیتوب کار ډېر انټرسټینګ کہانی ده دې جنۍ نوم الینا دی څوک وایي چې دې نوم رایا دی د لاهور سره تعلق ساتي نوم وټ خو کہانی ډېره زیاته زبردست ده کہانی څه په دې رقم ده چې کله په کالج کې یا په یونیورسيټي کې د دې جنکو ملګرو ته پته ولګېده چې دې پلار موچي دی نو خلکو په دې پسې ډېر زیات ټوکې ټقالې او مطلب مذاق به ولاړاوه او په دې پسې به ګپ شپ لګاوه چې دا د موچي لور ده د خپل تعلیم باندې فوکس کړی په هغه ټایم کې خپل تعلیم ته توجه کړی او ښه کافي محنت او د لګن سره کار وکړو ډیګري حاصل کړه چې کله ډیګري حاصل کړه ډیګري نه بعد دا ډیر زیاته وګرځي جاب وغیرہ پسې خو څه قسم جاب دیته ملاو نشو ویل کېږي دا هم چې د پسې کې جاب ملاو شو خو دا غي نه بعد الته کې دا غزي خلکو د سره رویه ټیک نه و دا غي د وجه هغه جاب دی پرې خو فیصله دا وکړه چې زه به خپل پلار سره هم د موچیتوب په دکان کې کار کوم الته کې د موچیتوب کار زده کو بیا چې کوم سپلای ګنډل وغیرہ دی هغه هم زده کړه دا غي نه بعد د دې چې کوم امور هغه هم وفات شو بیا څه وخت بعد چې کوم دی د دې پلار هم وفات شو خو په یوازې باندې دا په دکان کې لګیا و او خپل مهنت وکاو وخت په کې ډیر زیات تیر شو اوس په موجوده وخت کې په لاهور کې ډیر زیات برانډډ دکان دی ډبل سټوري دکان جوړ کړی دی او په خپل مهنت باندې یوې جنۍ تقریبا وس د میاشتې 4-5 لک روپۍ ګټي د خلکو مختلف قسم رویه و د سره خلک به دکان ته رال کله به ماته ویل چې موږ تاسو سره واده کوو کله به ورته ویل چې نه ته دا کار پرې د موږ به تل دغه شانت کې پیسې درکو چا ورته ویل چې ته جنۍ او په دکان کې ناسته پلار ورته هم په هغه ټایم کې ویلو چې ته جنۍ خلک موږ له مختلف قسم خبرې کوي نو ته کور ته لاړ شه په کور کې کېنه که زه خوند کې جواب ملاو شو هغه به کې خو ویل چې نه زه به هم تاسو سره کار کوم ولته کې به په دې دکان کې ما ځکه چې په مهنت کې څه شرم نشته څار په مهنت کې نشته زه خپل مهنت کوم د چا نه خیر نه غواړم په بې شرمۍ سره پیسې نه ګټم ښه حلال رزق ګټم او مهنت پکې کوم لګیا ده نو په دې کې موږ څه شرم نشو محسوسولی د غالینا نومې جنۍ لیکي چې زه مهنت کوونکی ما او زما فخر دی په دې خبره باندې چې زه د موچیتوب کار کوم او زما پلار هم د موچیتوب کار کولو خپله رایه راسه دې حوالې سره شامله کړئ انشاءالله ملاویږو نو ویډیو کې تر هغه د مال راکړئ اجازت د الله په امان